السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب زدني علما. نن زمون سبق عنوان ده گاونډي پړوسی گاونډیانو مبارک گاونډیانو مبارک الله پاک قرآن مجید کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. تاسو خیال ساتئ او خبر تاو کوي خسلوک ساتئ د نږدې گاونډي سره د لري گاونډي سره او ستا خواته چې کوم کس ناست دی یا ولاړ دی د هغې سره یو خو ګاونډیان هغه چې کوم ستا د کور د دروازې سره د هغه دروازې وي، یو لرې ګاونډي هغه دی چې هغه ستا د کور نه لږ اخوا وي، محلې وي. دویم د ډډې ملګری هغه چې کوم ستا سره په ګاډي کې ناست دی یا ستا سره په سکول کې، په مدرسه کې، په جومات کې دا خواته دی، دغې خیال ساتل دي. د هغې خیال ساتل په درې واړو ګاونډیانو. یا دا ده چې د نږدې رشته ګاونډي نه مطلب دا ده چې ستا ګاونډي دې هم دی او خپل دې هم دی، مسلمان هم دی. او لرې دا چې مطلب ستا خپل دی نه دی خو ګاونډي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذي جاره. کم کس چې په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان لري نو دی خپل ګاونډي ته تکلیف نه ورکوي، نه په الله باندې او قیامت پر باندې خپل څوک یقین ساتي نه هغه خپل ګاونډي ته تکلیف نه رسوي. اندې کار دی نه کوي چې د هغې د وجې نه د هغه ګاونډي ته هغه تکلیف ورسي. ګاونډي ته تکلیف رسول په مختلف بهانو باندې یا هغه ته چجه اوږده بره کول که نه خپل دیوالونه اوچت کړي چې د کره غار نه لګي یا ګن وکره غورځوي یا بل څه. او دعا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دعاګانو کې یو دعا د بد ګاونډي نه پیغمبر اسلام دعا وغوښتله چې اللهم انی اعوذ بک من جار السوء، چې الله زه د بدترین ګاونډي نه ستا پناه غواړم. مسله دا ده چې ګاونډي ته هیڅ قسم تکلیف ورکول چې دا ناجایز دي، بلکې د هغه خیال ساتل پکار دي. ځکه د هغه خپلوان چې دی نو بابا چې به وروستو راځي که به د باندې غم راغی، په ده باندې تکلیف راغی، اول به د نه ګاونډي خبرېږي. د ده تره یا د ده ماما د ده ترورا خو د نه لرې دي، نو چې ګاونډي د زړي ښایي نو د ده انسان زندګي چې دا بهتر بیا تېرېږي. حدیث کې ډېر زیات ترغیب راغلی دی، هغه مسلمان ګاونډي یا غیر مسلم وي، نیک وي یا بد وي، مسافر وي یا مقامي، هر قسم هغه ستا سره هر څه کوي او ته چې دی د هغې سره به ښه طریقه باندې به وخت تېری، زندګي به تېری، هغه ته به هېڅ قسم تکلیف چې دا نه ورکوي. الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمتالله.